جی سمجھے فرمائی حضرت انس رضی اللہ عنہ سبا په قیدیانو کې راوسته نبی سم صفیہ دا د قریظه سردار او یو سردار لور په ور سردار واده فاتقها زاد کړه وتزوجها ثابت انس ما استقها قال استقها نفسها خپل نفس ولا په مہر کې ورکه کړه فاتقها دا تفسیر دی بس زاد کړه مہر کې ورکه خو خدای له مالی फायदा ورکه نو دام دې له مالی फायदा ورکړه زاد کړه نور تفصیل وا راشي پرون ما جواب درته کړی دی دمخ کې دا په خیبر کې جنگونه پکې شوي دي بلا قلاګان والمشركون مراد ته يهوديان دي لکه عزير ابن الله وقتلوا يوم الجنگ يختصروا معنا ما مخکې کړو فلما مالك مالك نبي الاسلام خپل عسكر تا ومال الاخرون الى عسكرهم اخل خيبر خپل تمایل شو چې مدرس تک سات لا نو اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم کې اوسړیو دنو قزمان دي قزمان قابزا ذا سره دي میم الف نون او ظفری ظفر یو قبیله دغه ته منسوب لا يدعو لهم شاذة ولا فاذة نبی پر خود کافر د پاله شاذتن نفس شاذه او نفس فاذه شاذ او فاذه ته وای شاذ هغه کس ته وای چې مستقل جودي درلې ده ځان لای تماشا کوي او یا سارول د پاله سره لخر وروستي یا ماشومان او خزو د پاره کینولي چې تدوی څاو کوي کا ایت شاذ وای او فاز دې ته وي چې په جر کې شریکي او سم مقصد له جدا شي نه پیښه په خبره شازمو پیجند د لخرنا د دشمن د لخرنا مستقل تنها او فاز د صغارت د پاره جدا شي په دې قزمان به دغه خلکو په ذکر دی یا څوک مستقل تنها او هغه به ورغر والموتاد او یا چې څوک بدلره جدا شو یا زخمونه دي ځان دمه کوي یا مسلمان له دوکا ورکول د پاره جدا شو نو هغه پسې بشنا به مردار لا يدعو د بن پر خو لهم د پاره د کافرانو نفس شاذا او نه نفس فا نه مستقل تنها او نه د ډری نه جدا مگر تابع شو ها ضمیر وتراجی په اعتبار د نفس جذر بہت بوها غلط حکایت حال ما جری په رحمت بلا دنیا ملک فقال رجل ما اجزاء منا اليوم فیداؤنا رسول منتا یعنی الینا ننور احد یوکس کما اجزاء فلان لکت دچ منتسونا فیداؤ رسول لکه بلا کافران مرتاد کر او دې سره لخر منتشر کیږي خان دې کې دا کمال چې دا لري نه جدا شو تور پسې شوی نو لخر داغه مدد کوي منتشر شو قال تزان لناس ته په هغه پسې شوی او یا لکه اصلي لا وجه هغه بډاګانې مړکل خپلان کې نو لخر منتشر کیږي دا ډېر زبردست د جنگ خدا کمالي کړ فیدون رسول ممتنن رضی او کس کما جاء فلان نو فرمایل نبی سلام چې اما انه من اهل النار اصحاب کې ویل موږ ته فیدا ورته دا او دوزخی دي امام شو انم شو جمله اسمیه شو یو سړي د قوم نوی بعض علما وینا کې تریکري اقسم ابن ابي الجون دي او څوک دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه انا صاحب ورغه دې مرګ کېږم دې معلومات کوم چې داسې دب من اهل النار دي قال نو دا کس وی فخرج معه راوی وی وسره دا کس خرج کې د غیر رجل تراجه دي کله ما چې وبد قزمان وقف معبودی بمسروته فاذا سره چې قزمان منډه کړي د موسره منډه کړي معلومات کوي نو قال راوی وی دا سړی چې بیا راغی فجرح الرجل دا قزمان زخمی شو په سخت زخم سره فتعجل الموت ځان له پتلوار مرګو چې زر مرچ کړه غزبونه می ختم شي فوضعنو کې خطور خپل پزمکا وذبابه او د تورې رسوکا هغه دا بین سبیه دي سبیانو کې خاونه ثم تحامل ځان کې ورغول تحامل علی چې په تورې ځان ور بار کا فقتل نفسه بل روایت کې راځي چې غشي راواغش باغې ځان ذبح
دا تعارض شو نو د اول غشي واغې ځان په ذبح کو په هغه کارونه شو نو بیا دا چلو دا تطبیق شو کوم ځای کې دی نو ذباب بین صدیه ځان په قتل فخرج الرجل چې کوم پسې تابع اروت بدلنا او رسول الله مبارک لراغه صلی الله علیه وسلم قال اشهد انك رسول الله دا یو معجزه شو د حضور پاک قال وما ذاك ما سبب ذاك قال اغسلي الرجل الذي ذكرت انفا انه من اهل النار بعض الناس خلق دالو يوم في قلوب مجاهد ويقامت من النار فقلت ما انا لكم به انا اتبعه ذرد تابعك مصطفى صدقا وخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت ووضع نفس سيفه في الارض وذبابه بين يديه ثم طعنت ورغب وقتل نفسه وفرمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ان الرجل يوصله لا يعمل عمل كعمل لا جهنم فيما يبدو للناس فذلك ظاهر کی وتا ته جنتی ښکاری وهو من اهل النار ایبتو ذقی الى الله فاعلا یا په اعتبار د عاقبت الله فاعلا کی یا په اعتبار د عاقبت وان الرجل يعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس او دی بد اهل جنت نه د الله فاعلا کی یا په اعتبار د عاقبت الله توفیق چې د اخر وخت مسلمانېږي او دی په جنت ترځي دینه دا خبره معلومه شو چې ځان وجل دا سړی منافق او یا دا کافر دغه چې کوم وخت کې مړ شو یو صحابي ولا ورغی هو دوی هني ان لك الجنه بس مړ کېده او ته لا 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 ما قاتلت لسبيل الله ما هغه د پاره جنگ نه کړی بلکې قاتلت حمیه د خپل قوم د پاره مې جنگ کړی د خپل قوم د حمیت د پاره مې جنگ کړی نو دا کافر حمیتن راغلی دی نو دا هغه انسان به جنت ته ځي چې دا هغه نیت دی لتکونه کلمت الله هي العلیا چې ایمان غالب شي او اهل ایمان غالب شي او اسلام غالب شي دا ته معلومه شو او د رسول الله مبارک په پیشنګوئی شو معجزه تدام ته معلومه شو زمخ کړه په دې سوال چې ابو هريره په خیبر کې نو هغه د خیبر پته کې دی راځي شاهد نه ما د مخ کې وی چې دا ځکه وی چې د تباوسوق دا مسله معلومه ده نور مرګرو نه اورېدل دا نو دا د شوله کې دی په خپل وی شاهد نه لکه بعض وخت کې دا یو ورځ چوټي وي او په هغه ورځ ما یو خبره وکړه تا ونه نه زمانه او د نور مرګرو نه دی ووري چې دا خبره ما کړې ده نو چې سبا تقریر کې ته ما یاد چې دا غنه مې درس کې وریدل حالانکه دا خو تمانه بالذات ډېرې خبرې بنې وریدل الواسطه بده وریدل شابه او کینی شنه کې خلق راغلی چې پیغمبر علیه السلام متدوزخی دی او دا خدای مجاهد دی او جر رجل المجراح فهو قصد وكبلاس بالكناني ترفستا نغشي درو استلفنا حربها نفسه ما مخکې سره تطبیق تتوقع واشتد رجال يوصل ما من دوالي ده بیا ورته نورم راغلی دي لکه منظر کو ډیر ولید دا یو پسې لګیدل فقال يا رسول الله صدق الله وصدق الله حديثك انتحر فلان فقتل نفسه فقال قم يا فلان فأذن اعلانك الا يدخل الجنه الا مؤمن يعني مؤمن كامله یا مؤمن دا منافق یا دا حمیتا جنگیدا ان الله یؤید الدین بالرجل الفاجر الله کله د فاجر په ذریعہ دین له تقویت ورکړي هغه فاجرو موږ له فائدہ ملو شو شابه او مطابق دی رچا د شعیب معمر د زهری نه مطابقت تامه دی وقال شبيب عن يونس عن اخبرني مسيب وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن ابي هريره قال شهدنا دا خیبر دا ځکه وایي چې ابو هريره په خپل نو دا ولا مؤيد ذکر کوي ها شاهدنا جواب مې راته ها وقال ابن مبارك عن سعيد ابن مسيب يعني النبي ويلي متابعي لي حديث مرسل شجاع جي وقال الذي أخبرني سفيان عن عبد الرحمن بن كعب بن عبد الله بن كعب بن او هغه چې دا د رښتیا نه چې څوک دی نو دې کې یو د ابو هريره روایت دی دا په اصل کې چې ابو هريره په خیبر کې نو بل د سعید روایت ته هغه مرسل دی
او بل دا اخبرني من شهد النبي ارسو کې صحابي دي او جهاد د صحابه سره نقصان نه رسوي. وقال الزهري واخبرني عبد الله بن عبد الله وسعيد او عبد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود تابعي او سعيد بن مسيب تابعي دي چې عن النبي وای مرسل شو. خیر دې کې اشکال نشته. بعض وخت یو حدیث مسندي او د تابعي په مضبوط اعتماد نو مرسل ذکر کوي. نو مرسل شو لکه د بعض روایتو کې او په مسند مسند د ابو هريره شو لکه بعضو کې تیر شو او رجل من الصحابه مرسل د بل صحابي دي او صحابه عدول دي زمخ كده. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن عاصم عن ابي وقال عن ابن الاشعري رضي الله عنه وعنه قال لما قال رسول الله ابو موسى شريف بخير كده دي او جعفر ابن ابي طالب د حبشین رال په داسې وخت کې خیبر فتح شو. نبی علیہ السلام په دې خوشاله شم چې خیبر فتح شو او که په دې خوشاله شم چې جعفر خدای پاک راوست. ابو موسی اشعری دې برستانه لري زمخ کړه. نور صحابه او اورجی خلق او چت شو په یو خوار د خوار نه برابر او حتی نو اوازونه پورته کړو تکبیر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله فقال رسول الله اربع ولا انفسكم درجه کې پزانو جهر مفرد معنا دي ښا ځان تم ضرر رسول دي او بل مسلمان تم ضرر رسول ځانم نه جوړه کول دي بل خوب او باسه جهر مفرد ګناه ده څنګه دا دلیل مطلق جهر نه یو استدلال دي چې بعض دوستان پاره ټیک نه دي ښا هغه کې وایي چې دا ذکر وکړي چې خلک وایي چې یقولون چې دا مجانین خبر پوهیږي احادیث ترمذی کې کوم ځای کې نه چې دا ذکر وکړي چې خلک وایي چې دا څه دي مجانین خلک ته لیونی وایي مولانا صاحب دا غي دا مطلب نه دا نه لیونی جوړ کا یې نه ونی جوړاو شو نه دا غي دا مطلب چې ذکر کوو عموما چې خړی په ذکر کې مصروفي او د دنیا حالاتو نه توجه کوي نو د خلک ورته لیونی اوس هم دا خلک دی مولیانو طالبانو ته دا وی څه لیونی دي مړه ورشو ګور خلک موټر کې ګرځي چې دونو کې واځ وته او د دنیا بنگلې جوړ کړو دا په جمعتونو کې پراته ځړې یادې مولیان تاسو تم خلک لیونی وي دا دنیا والا شغل والا خپل ځان خو خياران کړي مونږ ته هغه په الاسلام عمر وکړي به وقوف تبادل پاتې د خدای راضي کې امقلو بلو فلا روان ټاس چې پلان کې هغه ټیک کومر نو څه پکې کارخانه بزان سره خبر نه وړي مور به پکې تاخه وایي په او کدي دکانونو کې دا سره دربنا دا بخوري څه پکې موږ ته مجانین ښکاري ته موږ مجانین نو مجانین دا معنا چې تاسو چې پروا مه ساتئ خپل ذکرونه کوي دنیا پروا مه ساتئ خلک تاسو لیونی وای خو کاوه دا مطلب دا نه چې نه لیونی جوړ مخکې نه ورس نو جهاد لا تدعوا السمع كون قولنا ذائب انكم تدعون سميعا قريبا نزدې تاسو او ما کوم تاسو سره نزدې او وسط هغه مونږ ته معلوم وانا خلف دابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعني ما نقول وانا اقول لا حول ولا قوه الا بالله لا حول عن المعصيه لا حول عن الشيطان ولا قوه بالطاعه على الطاعه الا بالله بتوفيق الله فقال يا عبد الله ابن قيس ابو موسى سنيدا نمضي ما لبيك يا رسول الله الا قال لا ادلك على كلمه من كل الجنه جنت د خزانو د خزانه یو کلمه راته نه ما ولنا يا رسول الله فدا كان مطلب من القرآن قال لا حول ولا قوه الا بالله چې جنت د خزانه ولې لکه څلې چې جنت تلل شي او جنت خوشاله شو نو په دې لا حول ولا قوه الا بالله مسجد الله پاک په دنیا او آخرت کې راغلی حدیث کې راځي چې او یو بیمارو علاج دی او په ټولو کې ولا بیماری هم دی هم پیژنې هم هغه غم ته وي چې سبب یې نه معلوم تنشا خوشحالي شو او دویم دا چې د جنت د خزانو دا معنا چې دا سبب د وصول د جنت د خزانو دی د حصول او یا بعض حضرات وي چې بعض کلمات د لوح محفوظ نه راغلي او بعض د جنت نه راغلي
دا یاد وساتئ ها جنت اوس هم چې څوک کور جوړ کړي نو خطونه پې لیکي بیت الله مبارک چې دا کم غلاف دی په هغه یې بلایتونه لیکلي او چې کوم د مسجد اوس نوی حرم یې جوړ کړ نوی حرم په هغې ځای په ځای ایتونه لیکلي ټول ډک دی دا ایتونه او تاسو کله مدینه شریفې ته الله بوځه د ترکیه جومات چې څومره ترکو چې کوم جومات جوړ کړی دی ټول د قرآن شریف د آیتونو مغربي دیوال ډک قرآن یې ډېر زیات ذکر دی نو جنت مزین په آیات قرآنیه دی جنت کې ځای په ځای په ګمبتونو باندې په دیوالونو باندې په دروازو د قرآن شریف آیتونه او تسبیحات او ذکرونه او د الله نومونه لیکلي شوي دا لا حول ولا قوت جنت کې لیکل شوی دی هغه ځای نه راوړل شوی دی هلته جنت کې جنت منقش دی مزین دی الله دې ولمن بوځي یو جواب یې دا شو مخکې دا اوس یو منټ یو ځای کې خو اربعو راغلی دی اربعو والا توڅې کا او بل ځای کې سمیعه د دې استدلال کوم اربعو دا چې جهل مفرد خنه دی او سمیعني معنی واورېد د دا پېنه قسم چې د رسول الله مبارک کې اوري نو جهر شو کنه جو چې اوري خو جهر شو نو مطلق جهر ګناه نه ده علماء ولا آداب خود الشامي ولا نکشتا چې جهر د ذکر جائز دی خو بشرط یو چې بل مسلمان ته ضرر یو سړی نه جوړه دی ته چې جوړه کې خوب او باسي او دویم دا چې یو سړی په تلاوت کوي یا درس او تدریس کوي او یا تعلم کوي هغه ته تکلیف او دریم دا چې یو نائب په خوب او نه باسي یو مصلی ته په ضرر نه هغه مسکه یو ته په ضرر راسي دا خیر جایز خو مفرد بنا کې او دا لا حول ولا قوه الا بالله فضیلت ثابت شو او مطلق په تکبیر اراده نه ده جهاد سفر کې الله اکبر مسعود دې بد نه وای پر اربعو باندې هغه جهر مفرد باندې اراده او ډول باندې دا مولانا دا هم د امام بخاری د ثلاثیاتونه وګوره مکی ابن ابراهیم د امام بخاری او استاد یزید ابن ابي عبید د استاد او سلمہ ابن الاکوان دریم شو او امام نبی علیہ السلام خدا نو استاد بیا دا ثلاثی وما د تمام کې ویلو چې د دوی ثلاثیات کې شل امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ شاګردان دا مکی ابن ابراهیم بیا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ شاګرد معقول اثر د ضربې په صاحب سلامت په قال یا ابا مسلم شاګرد تاسو کې یا کول دا سړي ضربه په هغه ضربه اصابت یوم خیبر د مناسبت تمام شو اترې په کونډه لګې دی او دې پستا اته مړ شو دې چې دې پاتې شو فقال ناس مصیبه سلمہ ولګي مصیبه زخمی شو قال النبي عليه السلام تنفس فيه 3 نفسات دې پوکې پکې وکړ فمشتكيتها نذبيا شکایت محسوس کړې صاحب یا دې ضربې حتی ساعت وسط ورته ثابت شو او تسلیس هم ثابت شو سنه او دم سره پوکیم ثابت شو دی او نفسات نفسات چې لګي لاړې مور سره لګي معمولی او د علیه السلام یو لوی معجزه شو دې بیا خدای سره جوړ کړو نور پدې شه او به ما حمد الله سبحانه وتعالى ان الحال عربي عن الله عنه صلى الله عليه وسلم دخل خيبر مناظرا فقال الله الى عبد المسلمين إذا سبحان الله وعلي الذي نقل يا رسول الله ما أدرنا وما أدرنا القرآن فإنهم من النهاية فقالوا ليسنا كم يوم بدأ جنت نكري دور نيده خد برزة مجاهدة اعتراض لنا تقول لك سودا پیدا شوا إن كان هذا من عند الله فقال رجل ويقال حتى عنهم بلاد وحتى معهم تابعان صادر المعنى وضعنا نصيب الحج والصدق مقبل بوتي توينا ورضاه من النبي وتعالى عليه فقال لا نصر فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشهد ان رسول الله فقال لا تتوجه معجزه الاذكار شوام وقال امر فقال ان رجلا يعمل بالعمل بكذب ما يقول الناس ويقول الناس الله فعلم کی اخر کی ہاں ويعمل عن الناس بما يقول الناس وهم من نقضا انما الاعتبار للخواتيم جي وإما حدث عن محمد بن علي ومدعي ولا حدث عن زياد بن ربيعة عن هذا أنس البصري جمعات کے جمعے پر تقریر تھا فرآت ویالی ستن طور صادرون اسکوٹی تھی ہاں توی لسان ہوتا ہوئی تک طور صادرون
او بوټي وي بوټي دوی لاسان ټول خلکو دا صادرونه چول فقال كأنهم أصاع يهود خيبر لك لا خلق خدا ما تخكاري لك دا خيبر يهوديان شي يعني سب دينا فتاو لك دا چه انس خيبر کے ہو يعني دا خيبر يهوديان و دا قسم جامع چاولي دي پردو خو چه اغا جامع میں استعمال ہوئے چه دا کافر و صرفا کی تشبیه رازی من تشبه بقوم فهو منهم دو صرفا سيش فخيبر كلستو شوي تليو ميدان لقل كلستو شوي وكان رميدا سرقي خوبوي فقال انا اتخ تقول اخبره ويخاط تلي دي لقلستو شوي وبيع رورته انا اتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولحق به فلما بتنا الليله التي اغشفا فتح شوا خيري فتح شوا عليه السلام کو فرمائے او ین دا اغشفا وي سار لفته کی دا اغشفا وي ورقوم بجنده غدن ياخذن الرايه غدن رجل يحبه الله جل الله ورسول بو سره منه او بل ذکر راځي دی ومن الله ورسول سره منه کوي الله او فتح راوړي موږ ټول امید لرو موږ خدای لا جنته بچاله ورته هر څوک مخ کې تیرېدل چې مال راکی ولې ذکر دې وسط مستاق نو ګرځي فقيل هذا علي بلکې تاسو او کو براشي ها انا علي فاعطاه ففتح عليه ذو پسې شرک روان دي او په دې ځانډه باج روایت کې راځي لا اله الا الله محمد رسول الله دې په دې کې ها صلی الله علیه وسلم مخکې ورسول شو یو خدا چې الله بعد پلاس فتح کی دا به منقبه دي دیم څه دا الله رسول سره مینه ده او دا دیم څه دا الله او رسول مینه خو ډېر لوی خبره ده فبات الناس په دې راځه خلکو یو د کنټرول سوچونه کول پښپکې چې چاره به ورته هر یو یې زو مخکې تیرېږم که چې مال راکړه بل به زما مخکې تیرېږم ډکه لکه سوچونه کمال راکړه دا درو منقبتونو خاون بشم فلما اصبح الناس غدوا طول په تیر شو كلكم مخکې تیرېدل چې ما ته سوچ یو مال راکړه ور دې ته جنگ وای دې ته ایمان وای هر یو سړی امید لري یو توه چې دا جنډه ورکړي شي فقال اين علي بن ابي طالب فقال هو يا رسول الله استګسترګي خو دي فارسلوا اليه دي راغلي وخا ولګان لو پدې دغه کې استاد ورولې او زیات شو په بسقه لارې مبارک ولا ټوکلي پسترګو کې ودعا له دعاء ولا فبرأ جوش او څنګه جوړ شو حتى كأن لم يكن به وجع لکه چې بیماری پېنی راغله دا څه جوړ شو دا معجزه شو جنډه ورکړه فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله قاتلوا حتى يكونوا مثلنا هغه پورې وسره جنگ وکم چې تر څو مسلمانان شي فقال انفذ لا شاء على رزقك باطمئنان حتى تنزل بساحتهم داخل قلا وقل فكر جمع شي تفصيل ذلك خير ثم ادعوهم الاسلام لا والاسلام توبه الخير وبلا واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله في الاسلام والله قسم الله كهدايه کې الله تعالی په سبب یو سړی ته هم دا له بهتر من حمر النعم د سرور خان نعم ساروت مراد نه خان دی هغه زمانه کې سرور خان ډېر قیمتي اول دعوه کوتا اگر چې وسره په یو قلا کې جنگ شو غینو تختید بلکې جنگ شو هغه فتح شو غینو تختید او د اخیری قلا و داري رګرانه لیکن تو قسم اسلام وروړي دعوت ولا ورته به تر خبره ده یې نه پتاو لګیدل چې مقصد د جهاد د قتال نه د تنفيذ د عدل او د امان تاسو پوهیږئ په خبره ورپسې شه یو قلا پاتې شوه ذکر شو جمال د صفیه بنت حیي ابن اخطاب او خاوند یې مړو چې کنانه ابن الربیع دی لارې مو وکانت عروسا ناویوا تاسو ته ویلو کنه چې دا وادي او سور ود شي فاستفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه الى ولد هيكل بلا ورکړو فرما ویلو دتا فخرج بها حتى بلغ اول الاستاذ الصحابه زين دي دا حدیث خبرون ویل دي کړه ها حلت علان دي نو پاک شو د حیضنا دا قانون دی چې استبراء بالحیض اواز په مزه دی جی استبراء بالحیض د حایضې د پاره یو نو حیض حلت حیض نه پاک شو فبنا بها رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم صنع حیضا بحیض جوړ
او پرون چې کوم حدیث ویلو هغه کې ته تمام واقع او سامان هغه مجموعي تحیث وي فینس د سرمنه په یو درستخان کې تغیر او پرون انتا راغلی دي نو لاولې په یو نه حق جوړ کړی دی بیا په انتا تفصیل کړی ثم قال لي آدم من حولك دغه ولي مشو صفيه رضي الله تعالى عنها ثم خرجنا الى المدينه فرأيت ام النبي عليه السلام يحولها وراءه بعباءته شاته ولي او چوغوا هغه د لرګونه تاوله سلا پرده کیش او باندې ډولې ویګل ډولې باندې لګي وی شاته د پرده تاو کی ثم يجلس كينا سيد حكايه حال ماجر اجلسا عند بعيره وكيف قدر ركبه فزمکه رکبه کې خودا او صفیح په لخبه پر رکبه علیه السلام کې خودا حتی ترکبه دغه او جملات کې خطر د خدای وتګران نو یو سړی خپل رکبه د پاتې کی نو هغه باندې خپل پاتې دي هغه ته ولای او پوره باندې شو هغه صفیه رضی الله تعالی عنها سره شو ورپسې شر په توګه کې چې صفیه د دې ګور نکاح ونداو شو دا ورپسې او درې چې دا کوم ځای کې واده کو درې ورځې ایثار هغه دې نو مستحقا التعارض وكان في منظور بدا فهغه چا کې وجه فرض الواجب شو دې مراد دا څه شي شو یې منفوحه وا من هذه امهات المؤمنين ساتل دا دا بل ویلې دا بل څه شي جواب او یې ما حدث عن وجه ما حدث عن عمر وحدث عبد الله وحدث ما حدث وما حدث عن شعبة وحدث عن الإنسان عادلان وواقع الله عنه خير المحاسبين المحاسب دا یو قلا فرما وشتلو کې انسان په شدان کې وار کوا ما ور ټوپ پر چراوی نشته هغه بل چا ته وشتل نو ما ور ټوپ کې په الله کې چراوی نشته چې شاته نو قتل نبی رسول الله حیا مې وکړه عليه السلام چې تم رحمت دې ها مولانا سے اوس لګ ما ته متوجه شه دا دا طریقه څه وته ویل کېږي دا تفصیل دې فور لومبه چې کومه قلا پته شوې ده هغه ته ویل کېږي اسنو ناعم وتول استناعم دا اوله پته شوه دا لومبه پته او د دې قلا په اخر کې یو صحابي محمود ابن مسلمه د باندې یو يهودي د دچنه خپل راو غوځاو دا پکې شي شوی محمود ابن مسلمه د دچنه خپل راو غوځولو دا شي او مولانا سے ځان تمخ کې کوی کا یو قلا کې دوی جنگ قلاګان یې کې دنه کوي دا یو قانون دی چې دوی به یو غټه خلا ته وکړي دغه به یو قوم سي او کې بل خلا دا کې بل قوم او کې بل خلا کې بل قوم او کې بل خلا کې بل قوم او دا خلاګان ډېر مضبوطه وي دا خلا نه به دون غټ دیوال ته وکړو چې به د غټ لکه دومره مضبوط دیوالونه وو دا غټ کې باقاعده برجونه جوړ کړی چې کومه خلا به فتح شو کنه صحابه ورننه وتل دوی به څه چلو کو دوی به کې سمړ شو او سبا دې بلې تاسو تخته ده صحابه یو پتا کولا او دې باندې مخکې تخته ده او به دا پتا شو دیم نمبر کومه قلا پتا شو هغه دې قلا حسن د قاموس قاموس دا څه دا هغه قلا ده چې نبی رسول الله په سر خوږی لګېدل علیه السلام ته نو خپل پکې شریک نشو سر خوږی لګېدل په خپل پکې شریک نشو نو حضرت ابوبکر صدیق یې ولېګو او پتا نشو په سبا حضرت عمر ولېګو پتا نشو په درې مولد باندې حضرت علی ولېګل کړه نو
نو سخته قلاوه دا پټه شوه. دا هغه دی چې دا حضرت عامر کونډه پکې ځکه شوی دا پکې شهید شوی. حضرت ابوبکر صدیق یې ولېږه پته نه شوه، عمر یې ولېږه خو پته نه شوه، بیا علي صاحب ولېږه سترګې ورته په هغه سره پته شوه. او دا هغه دی چې د حضرت عامر ابن اقوا پرون تېر شوی دی، د هغه کونډه پکې زخمي شوه او هغه غریب ور باندې دغه شو دا څه ورته ویل کېږي مړ شو. او د دې 20 ورځې محاصره شوې ده. څو ورځې محاصره شوې ده؟ 20 ورځې د دې محاصره شوې ده. حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها دې قلا نه برابر شوې ده. حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها دې قلا نه وته هغه دې قلا کې و او دوی رسولونه هم پکې. حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها او دوی رسولونه دې قلا کې گرفتاری شوی. دا مضبوطه قلا. دریم نمبر بل قلاوه قلا د صعب بن معاذ. دا څه ورته لیکه قلا د صعب بن معاذ. دا دریم وا دې کې د اردنو سامان ډېر زیات راوړل. غلا واسکا اردنو سامان اته نبی علیہ السلام ته صحابه شکایت وکوي او ګیورې زیات نو دوی وکړل بیا الله موږ له خوراک بندوبست وکړي. نو بس په دې حالات کې ورته چې له پاتہ کا دنیا سامان پکې راوړي. او دا هغه قلاوه چې په کوم ورځ باندې د خرو غوښه حرام شوی. د دې قلا د فتح فرض باندې د خرو غوښه حرام شوی. بل قلا دا حصن قله وتوي قله الجمل. د دې درې ورځې محاصره شوې ده. دا ډېره سخته وه. یهودیان دلته وتښتېدل، دښمنۍ واخیسته، ډېره مضبوطه وه او دا په قله الجبل وه. نبی علیہ السلام بعد یهودیان پکې مسلمان شوي موقع نبی علیہ السلام دې داسې کارو په به باندې کا دی وبول راځي هغه مولا او ور باندې باندې قریب تک چې په خپل براکوسي او به باندې کړی دې به باندې په مقابله لره وته لس پکې يهوديان مردار شوي دي او یو څو صحابه پکې شهیدان شوي دي. لس پکې يهوديان مردار دي یو څو پکې صحابه شهیدان شوي دي. بلدا وسیح او صلالم اسمه وسیح وصلالم. سلویخ سوره دی بلکې یو سلویخ سوره دی رضی محاصره شوی 140 دی. خدا کا روایت کمزور دی ښا دا سلویخ سوره دی محاصره شوی 40 دی. بیا د صلح درخواست وکړ صلح درخواست وی خلقو چې صلح درخواست وکړ نبی رسول الله ډیر راځي ځکه يهوديان تر طرف نه ابن ابو الحقيق دغه شو حکم شو ابن ابو الحقيق دا يهودو تر طرف نه نماینده شو. نبی علیہ السلام سره شرط ولګاو وی په دې شرط با تاسو پرېدم چې سره
سپین وصله به ځان سره نوړې باقي به جلا وطن کېږي سره سپین وصله سره سپین وصله دا به نوړ باقي به ځای د حویې ابن احمد یو تیلی وه پکې خو مردار شوی پټه کړې وه لیکن 10,000 اشرفې وې بیا پټه کړه چې پټه کړه نبي علیه السلام ورته د حویې هغه تیلی دی کړه وي نور ورته نشته وي راوباسئ تلاشي اخلم د هغه تیلی دی 10,000 پکې اشرفې دي او که راومنله وایي صلح ختم وي خورې ګورو دقه وي راووته چې روته یو شمېر 10,000 اشرفې پکې دینار دې سره خوا کې یو بل کلي پادک ورته وایي پادک دا د یهودیانو علاقه وه هغې چې خبر شو چې یاره یهودو مقابله د خیبرو نه کړې شوه نو هغې د صلح درخواست راولېږه دوی موږ جنګ نه کوو بس مون صلح کو جزیه منو کمال په مال درکو صلح کو نبی له کوم در صلح وکړه ضرور پکې مسلمانان بلري په دې ټول جنگ کې ضرور مسلمانان او ضرور مسلمانان پکې شهیدان شو او درې نبی پکې کافر مردار دي دريان میں کافر بیا د صلح نفس دې کافرانو چې لمر د مخکې وي د حسن وضیح والا او سلالم والا چې ورته ویلو چې مونږه بس سره سپینر درکو زوبا علي سامنے زیبا دې صلح درخواست دې مونږ ملګي ټیک ته موږ شرط مانه کوي وای موږ بزو او کوم اون لګي نو موږ له پټي وکړ هغه سم زری راځي به پرې خو دا خیبر مکه وتا والا کړی ویزن نیمه وزن تاسو دی او نیم موږ راځي یو خدای او زینب بنت حارث دا هغه واقع دي کې په خو عليه السلام ته دعوت کړي او په کچا وخت کې ورته زهره جوړي دا غي یو صحابي چې وکړ بشر ابن براء ابن معروف بشر ابن براء ابن معروف نبی عليه السلام دا هغه په قصاص کې هغه گزاره کړی ټول حصے د خیبر شپږ ډیر کړی څومره شي شپږ ډیر حصے شي شپږ ډیر کې اصل حصے د بیت المال کې ځکه دا څه په صلح باندې پته شوی دی او څه په جنگ باندې او اصل کسی چې د تقسیم کړي په مجاهدینو باندې او تاسو تماویلو چې مجاهدینو کې اصل کسی تقسیمولې نو د هغه صحابه بوتلو چې کم صحابه کرام په حدیبیه کې ٹھیک ده نو 1500 صحابه وو دې باندې یو جبن سره دی 1500 صحابه دې کې 200 شاه سواران نو د 1500 نه چې 200 لګیا دوه پاتې کې بیا سوا او دې 200 لګي دوه یې ورکې دا څه شو ها پر ضرور ټول شو کنه ها نه زه خطا شم دا درې ته وایي نو دا څو شو دا وایي درې ته وایي نو پاتې شو 1200 بس ټیک خبره نو 1200 یو ایسا ورکړه او د 300 د دوه ایسې ورکې شپږ سوا چې شپږ د ترجمه کې جوړیږي نو د شپږ د ایسې کړې نو اصل ایسې دا دغه شوي د مجاهد بیت المال
او تلک کیسې یو کیسې په سلو قطو تقسیم کړه دې نه دا معلومه شوه چې د پیاده لپاره یو حصه ده او د راکب لپاره څو اب راشي ان شاء الله د راکب لپاره دوه دي او ائمه ثلاثه و چې د راکب لپاره درې سي دي دوه د فرض یو د شاق توا دا زموږ غټ دلیل دی بهر کې په دې څه مختصره باندې خبره شوه دا مخکې ده دا څه مولانا څه کوي چې دې زموږ مرسته